بسم الله الرحمن الرحیم. زما معزز سامعین کرام، نن تاسو سره زه داسې یو عظیمه فتنه چې نن سبا ماشومان، بوډاګان، نارینه زنانه په هغه فتنه کې اخته دي، د هغې متعلق زه تاسو سره د هغې آګاهي کومه. هغه فتنه ده، هغه ده بد نظري، بد نګاهي. یقینا محترم و انتهایی د ټولو ګناهونو جرړه هغه بد نظري، بد نګاهي ده. حدیث مبارک کې راځي چې بد نظري دا د سترګو زنا دي ته ویلې شوي دي. یو بل حدیث مبارک ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا بد نظري دا پردو زنانو ته کتل، یعنی بد نظری دا د شیطان د هغه زهریله تیرونو نه یو تیر دی چې په دې باندې یو سړی ولګي او د دې ښکار شي، نو یو خو د تیر سړی ښکار شي، یو چې زهریله تیر وي نو د هغې د بچاو هیڅ قسمه گنجایش نه وي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا د شیطانانو د زهریله تیرونو نه یو تیر دی، او چې کوم یو سړی دغه بد نظر بند کی، یعنی د الله د یری د وجنه دا بل چاته بد نظر اون کی، پردو زنانو ته اون ګوري، نو الله تعالی به دته د عبادت هغه مزه ورسکی، دته په زړه کې د ایمان هغه مزه ورسکلی شي. نو محترمو، بد نظری دي ته ویل شي. خلاصه او ټوس تعریف دا چې پردو زنانو ته قتل دا د سترګو زنا ده، دې نه ځان وساتئ. یقینا محترمو، زمونږ ته چې نن سبا د عبادات خوند نه راکوي، مونږ قرآن مجید تلاوت کوو، منځونه کوو، اودسونه کوو، د عبادت هغه مزه زمونږ زړه ته نه محسوسیږي. د هغې ټولو نه لویه وجه هغه دا بد نظري. نو د دې بد نظرۍ نه ځان وساتئ، د بد نګاهۍ نه ځان وساتئ. زنانه دې پردو سړو ته نه ګوري، او سړي دې چې کوم دی پردو زنانو ته نه ګوري. الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي، او الله تعالی دې موږ او تاسو د بد نظرۍ نه محفوظ او په امن کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.